اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. د چاراندام خبر او شو اوس د منس خبره کو. خو پهله د چاراندام اجمالی طور باندې طریقه بیانو چې موږ او تاسو چاراندام کو نو داغی طریقه و کیفیت سره چې څوک د چاراندام اراده ولري نو طریقه دا ده چې وخت داخل نه د وخت د داخله درونه پهلا ان څوک چې مستحب چاراندام کوي چې د ټولو سيزونو خیال پکې ساتي هغه سي چاراندام درته وقت داخل نه ده خو نږدې ده تویره د وخت داخل درونه پهل ځان تیاروم نو د وخت داخل درونه به پهل را پاسي او ځان تبه لوټه ډکه کې چا تبه وینه چې مال لوټه ډکه کا یا د ماشین بټن هوا عبادت پخپل کې نو لوټه ډکول یا وبډ کول یا راوړل دا د چاراندام کوون کی سره مزه کوي. نو د وخت د داخل درونه به پهلا خپل ځان ته لوټه راډکه کې استنجا به دې کړي یا استنجا وکا داغی نه پس یې اوچت ځای وګوره داسې ځای چې ته چاراندام کې او هغه اوبه پتا نه راځي اخکته تویږي داسې اوچت ځای باندې کېنه او قبلې ته به مخ کې کستا پلاس غړی وا خبر داد چغلری کې یا پلاس ته ګوتما وا خبر د چغلری کې کدلره نکړه نو بیا باغه خوځه نو غړی بلره کې ګوتما بلره کې کمندامونه چې وینځه دا به د هغه سيزونو نه پهله صفا کې چې کم اوبه بنده یو ګیرئ معنا پلاس ترنګو شموا الفیوا دا چې کم سيز اوبه پریدي نه ابد بدن نه لري کې نو چې دا د لري کو لوټه د ځان تکي خو او قبله ته د مخ کا اوچت زبانه کې ناسې نو دا دعا به وې نیت به وکې او داسې به وې نویت ان اتوضأ لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة یا اللهم انی اريد ان اتوضأ لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة یا الله ز اراده لرم د دې خبرې چې چاراندام وکم او چاراندام دې د پاره کوم چې بیا د سیرا نه لري شي او منذرا ترواش پښتو کې وای نو چې نیت یو کا نو قبله طرف تناست لوټه د سره پراته ده نو بیا به بسم الله وې بسم الله العظیم
والحمد لله علی دین الاسلام. نو چې دا دی وی نو بیا بچ دینو په ګس لاس لوټونی سی او په خلاص به وبر اواچ او کمخ کې دی انزل او بیا خیر ده. نو دواړه لاسونه به دی مړوندونو پوری وینځي، معنا دا پنجې به وینځي. ما تاسو طویل مقدر ته یاد شي دیږي پوری انزل په چارندام کې هم دی او په روټۍ خوراک کې هم دی. څوک روټۍ خوري او لاس وینځي نو دا ټوله پنجه به وینځي دی مړوند پورې. او چارندام کې هم دا مسله ده، نو لاسونه به تر مړوند پورې وینځي 3 کرتا. او چې وینځي په دې وینځلو ټیم کې به په نبی له صلوات و سلام درود وي او بیا به بسم الله وي او بیا به دا دعا وکي چې یا الله زتان سوال د برکت کوم، زما لاسونو کې برکت واچي او خدایا زتان پناه غواړم د دې خبرې نه چې زه آفتونو او مصیبتونو سره مخامخ شم او هلاکت سره. نو 3 کرته به دا خپل لاسونه وینځي مړوندونو پورې. بیا به د دین وروسته بیا درود شریف وې او بسم الله به وې. نه په خلاص باندې با خوله کې اوبه واچې، دومره اوبه چې ستا دا خوله ډکه شي. نو چې کله خوله کې اوبه واچې نو بسم الله به وې او بیا به دا دعا وې چې یا الله ما سره امداد وکړه ستا په ذکر باندې، ستا په شکر باندې او ستا په خسته عبادت کولو باندې. نو یو ځل به خوله کې اوبه واچې په خلاص چې خوله دې ډکه شي، ابه توی کې بیا به اوبه راوالې خوله کې به واچې نو ابه توی کې بیا به راوالې نو 3 کرته بیا به بسم الله وې، درود شریف به وې او بسم الله به وې. نو په خلاص باندې به پوزه کې اوبه واچې او دا دعا به وې یا الله ما ته د جنت بوی را بوی کا او د جهنم د بوی نه مې اوسات. نو 3 کرته به پوزه ته اوبه واچې خدا سے طریقه باندې چې ستا دا پوزه ترخه شي. نو چې پوزه دې هغې ته دې 3 کرته اوبه واچولې او کنه پوزه صفا کې نو بیا په ګس لاس او بیا چې کله پوزم صفا کې دغه کم ځای کې ته چارندام کې د دې ځای نه به پاسېږي یو اړخ طرف ته به لاړ شي. اول ته به پوزه صفا کې که فردن توکان اخراج کې تویې نو دغه ځای نه به پاسېږي او بل اړخ ځای ته چې بل مسلمان تا ګوري چې تا نه کرکه ونه کي نو بیا به چارندام ځای ته لاړ شي. نو چې په ګس لاس ته پوزه صفا کړه نو په خلاص به 3 کرته اوبه ور واچې درود شریف او بسم الله او دغه دعا به وي. بیا به داسې چلو کې چې دواړه لاسونه به یو ځای کې او لپه بړکه کې او درود شریف به وې بسم الله به وې او دا ډکه لپه براوالی دی تندی باندې براواچې چې د بر نه پیدا اوبه را روانې شي. ما تاسو ته وی انزل دی ته وای چې اوبه په هغه ځای روانې شي او یو ساس کې نیم تیلان یې پروزي نو تندی د طرف نه به دا اوبه داسې راتوی کې او بیا به دا دعا ووې یا الله زما مخ پړقیدونکې او روښانه کا په کومه ورځ باندې چې د بعضو خلکو مخونه
پړقیږي او د بعضې توریږي. نو خدای زما مخ روښانه کا، معنا د قیامت په ورځ. نو 3 کرته به مخ وینځي. نو چې مخ دې 3 کرته په ډکه لپه باندې وینځه، دا اوبه به په سختۍ باندې خپل مخ ته نه راغورځئ. نو بیا به د هغې نه وروستو بیا درود شریف ووایې او بسم الله به ووایې. بیا به یو چونګ اوبه راوالې، دا یو لاس کې ښي لاس کې، او دا به په دې مټه داسې راواچې. که چېرته جمع او مسله دا ده، نو بیا به چې کوم اندامونه وینځي نو په هغې به اول نون لاس ووایې، لکه لاسونه په اوبو غوړ کړي. او که نه وړو نو بیا خیر دی. نو یو چونګ اوبه به راوالې، داسې به راواچې، درود شریف او بسم الله به ووایې، او دا دعا به ووایې یا الله ما ته عملنامه په ښي لاس راکړه. څومره ښایسته دعا ده. نو 3 کرته به داسې اوبه راواچې، او هر کرت به دا لاس داسې مږې چې خپل ځای ته اوبه ورسي. نو ښی مټه دې مو وینځله، نو بیا به درود شریف ووایې او بسم الله به ووایې، او دا دعا به ووایې یا الله زه تا نه پناه غواړم د دې خبرې چې ما ته عملنامه په ګس لاس راکې یا د شا د طرف نه راکې. نو بیا به دې ګس لاس کې اوبه واچې، داسې به پرې راتوی کې، یا په ښي لاس کې اوبه واچوه خبر نه په دې راتوی که. نو دا 3 کرته به وینځې، او هر کرت به په هغې لاس مږي. نو بیا به بسم الله ووایې او درود شریف به ووایې، او دا دعا به وکې چې یا الله ما په ورځ د قیامت د خپل عرش د سوري لاندې ودروه. نو بیا به دا دواړه لاسونه یو ځای کې. ما تاسو ته د مسه طریقه ښودلې وه چې 2 طریقې دي. اسانه طریقې دا ده، دا ټول لاس دا ګوتې یو بل سره ولګوه، او د مخ کې د طرف نه به یې وروستو راکاږي، لاس به پیله لون کې، او بیا به یې مخې طرف ته راکاږي، داسې به یې وروستو بوځي. بس دا کافي ده. او دویمه طریقه دا وه چې دا 3 ګوتې به سره یو ځای کې د دواړو لاسونو، او دا دواړه ګوتې به ساتي، خو هغه ګرانه ده. ښه طریقه دا ده، ګورئ داسې به کې، بس دوباره راښکلو ته پکې ضرورت نشته. بیا به وګورئ د ګوتو باندې کلوندوالی او ډېره ښه ده، کنې لمدې به کې، او دا مسواکه ګوته به دې غوږ کې وردن نه کې، او دا کټه ګوته به د شا د طرف نه راتاو کې. نو چې کله د غوږونو مسه کې، نو دا درود شریف به ووایې، او بیا به بسم الله ووایې، بیا به دا دعا وکړي یا الله چې کله د جنت ملائکه آواز کوي جنتیانو ته چې جنت ته راشه، خدایه دغه آواز په ما م واوروه چې ما ته م ووایي چې جنت ته راشه. بیا به داسې چلو کې چې دا 3 ګوتې به لمدې کې. نو درود شریف به ووایې او بسم الله به ووایې، او بیا به دا دعا وکړي یا الله زما دا 60 د جهنم د اتکړو نه محفوظ که، د جهنم د توقونو نه محفوظ که، زنجیرونو نه. نو بیا به دا 2 ګوتو شاګانې نه دي، د 3 ګوتو دا د دې غوږونو سره ښکته چې کم سټ دی په دې باندې بیا راکړي. نو بیا به درود شریف ووایې او بسم الله به ووایې، او بیا به دا دعا ووایې چې یا الله زما قدمونه مضبوط کا په پولیسارات باندې. نو په ښی خپه به اوبه راواچې. نو په خپو کې 3 کرته ضروري نه دی، ځکه خپې خلک استعمالوي، په ځمکه لګېږي خامخا. نو تر څو پورې چې ستا یقین نه وي راغلی چې زما د خپه صفا شوه، نو ته وینځلی شي، نو وبه یې وینځې ښه. او بیا به درود شریف ووایې، او بسم الله به ووایې، بیا به دا دعا وکړي چې یا الله زما قدمونه د خویدلو د غورځېدلو نه محفوظ کې. په کومه ورځ چې د منافقانو
او د کافرانو دا قدمونه خویږي، د منافقانو قدمونه غورځيږي او خویږي د پولیس رات نه جهنم ته. نو یا الله زتا نه پناه غواړم د دین محفوظ کې. نو بیا به دا ګس خپو وینځي. نو چې ګس خپې نه فارغ شي نو بیا به د خلاص کچه ګوته راوالي. داسې ګوره د خلاص کچه ګوته. او بعض علما وایي ښه خبره دا ده چې د ګس لاس کچه ګوته راوالي. نو د ګس لاس کچه ګوته او د خیخ پیک کچه ګوته د دې ځای نه به داسې شروع شي. داسې به راځي د خیخ پې د کچه ګوتې نه د ګسې خپې په کچه ګوته به ختم کی. نو خلال به وکې. رسول الله مبارک فرمای تاسو د ګوتو خلال کوئ. چا خلال ونه که د دې خبر یره ده چې الله به د جهنم په زنځیرونو باندې د خلال وکړي. نو خلال پکار دی. سنت اله دی چې کله دا ګوتې سره انختی نه او چې انختی بیا واجب دی خامخا بیا خلال کې. نو خلال به وکړي د ګوتو. نو بیا به د هغې نه وروستو د خلال نه پس داسې چلو کې چې یو چونګ اوبه به راوالې د چاراندام نه چې کم پاتې شوي اوبه دي او اوبه درېږي نو په ولاړه به یې وسکې. نو چې په ولاړه وسکې نو دا دعا به ووایې یا الله تا لره ډېره لویه ثنا ده چې دا اوبه دې راته خوږې ګرځولې دي او زمونږ د ګناهونو په وجه د یا الله ترخې نه دي ګرځولي. نو دا دعا به ووایې په ولاړه به دا اوبه وسکې. ما تاسو ته وي 3 قسمه اوبه په ولاړه راغلي دي. یو د زمزم اوبه، یو د چاراندام نه پس او 3 نمبر د دوایي نه پس. د ګولو شربت پسې چې کمې اوبه خلک څکي نو سنت طریقه دا ده چې دا به په ولاړه څکي چې بیا معده کې فرق نه راځي. نو په ولاړه به دا یو چونګ اوبه وڅکي. د اوبو نه وروسته به دا دعا ووایې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین واجعلني من عبادك الصالحین. خدای ما دا خلکو نه وګرځې چې د چا چې تا داغه توبه قبوله کړې ده او خدای ما وګرځې د پاکیزه خلکو نه، ما د نیکانو نه وګرځې. او بیا به دا کلمې ذکر وکړې. دا به ووایې چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رسول الله مبارک فرمایلی دي چې څوک د چاراندام نه پس دا وایي الله پاک ورته د اتو اړو جنتونو دروازې کولاوي او د ته وایي ستا خوښه ده چې په کومه دروازه دننه کېږي. نو دا به ووایې دا خو اسانه دی دا زده کوي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا به ووایې. او بیا د دین وروستو که چاته یادي نو سورت قدر به ووایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. دې ته سورت قدر وایي. دا به ووایې. د دې نه چې فارغ شي بیا به 3 کرته سورت کوثر وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا مسواک ګوته به دې اوچته کړي اسمان طرف ته به ګوري. دې سره علم زیاتېږي، مال ورسره زیاتېږي، صحت ورسره زیاتېږي. ډېرې فایدې علماو ذکر کړي دي. د دین وروستو د دینه چې فارغ شي نو بیا به ګورو که چېرته دا موسم د جمیو نو بیا سنت طریقه دا ده چې خپل اندامونه اوچکا رومال باندې او دغه رنګ په تولیه باندې مخ او لاسونه اوچکا. په لمن بنو چې په لستونی بنو چې دا مکروه دی. که درته یاد شي ما تاسو ته ویلي مو
سلویخ سیزونه داسې دي چې هغه هیره مرض پیدا کوي. یو دا دی چې څوک په لمن باندې مخ او لاس وچای نو تولیه باندې به وچکې او یا په صادر باندې یا په رومال باندې که موسم د جمیو او که موسم د وړیو نو بیا مو وچوه نو بیا همداسې پرېښودل پکار دي. نو چې کله د لاسونه او خپې وچې کړې په جمي کې یا د همداسې پرېښوې په وړي کې نو بیا به جومات ته راشې یا په کور کې د چارندام وکړه. افضل دا د ما تاسو ته ویلي وو پروسه کال که درته یاد شي افضل دا د چې سړی چارندام کور کې کوي. ګورئ څومره احادیث چې په فضایلو د منځ او د چارندام کې راغلي دي نو هغه ټولو کې د چارندام خبره حضور په کور کې کړې ده. رسول الله مبارک فرمایي چې چا په کور کې چارندام وکړه او د منځ ته روان شو دی چې یو قدم جومات ته علي نو په یو قدم ورته الله یو ګناه معاف کوي یو ورته درجه لیکي نیکی او یو درجه اوچتای. نو اکثر احادیثو کې فضائل پدې کې دي چې سړی په کور کې چارندام وکي او تیار جومات ته را روان شي. مونږ او تاسو خدا سے نه کو خو افضل ګورې دا ده چې مونږ او تاسو کور کې چارندام وکړو. دا جومات کې چې چارندامونو ځایونه برابر شوي دا د مسافرو د پاره دا د مسافرو د پاره دا د بیمارانو د پاره چې څوک اودس نشي ټینګولی نو د هغې د پاره دا مسله ده. عام چې د چا کورونه دي افضل دا ده چې دی به کور کې چارندام کوي او تیار به جومات ته راځي. او خیر د تاسو تجربه وکئ دلته هم چارندام وکئ او مونځ وکئ او بیا کور کې چارندام وکئ او را روان شي هغې بیا جدا مزه ده. سړی کور کې چارندام وکړي او جومات ته را روان شي زړه یې ډېر خوشحاله ځکه چې هغه په قدمونو ورته اجر میلاویږي او چې نه د کور نه بیا اودس را روان یو جومات ته راځي نو بیا هغه خوشحالي درته نه میلاویږي. نو چارندام دی وکړه په کور کې نو ښه خبره دا ده چې سړی په کور کې چارندام وکړي. نو چې په کور کې د چارندام وکړه نو بیا سنت طریقه دا د 2 رکعاته مونځ وکړه کور کې دې ته تحیت الوضوء وایي. یعنې دا شکرانه ده د چارندام کولو الله د سره احسان وکړه او چارندام توفیق درکړه نو اوس 2 رکعاته مونځ وکړه. ما تاسو ته وی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج په شپه تلو نو د بلال صاحب د خپو کشار اوریدل. حضور ته تپوس کوي بلال کم یو عمل کې وی قربان اس عمل می نشته خو چې کله ز چارندام وکم نو 2 رکعاته مونږ کو نو دا ډیره لویه خبره ده. نو دا سنت طریقه ده چارندام دې پوره کړو 2 رکعاته مونږ کا چرته جمعات کې د چارندام کو جمعات کې وکا بیا چې کله جمعات تراله نو دا جمعات ترا تک دا ځان له یو لوی نعمت ته نو بیا جمعات کې 2 رکعاته نور سنت دي هغه ته تحیت المسجد وای د جمعات شکرانه نو 2 رکعاته بیا دا غيو کا کيو سړي جمعات کې چارندام وکړه او 2 رکعاته مونږ یو کو جمعات کې نو دا د اودس ته پارم کار کوي او د چارندام د پاره د جمعات ته پاروم کار کوي د دواړو د پاره. نو د جمعات حق دا دی چې څوک جمعات ته داخل شي دی به پکې 2 رکعاته مونږ کوي. دا حضور په دور کې د نبی رسول الله سلام عادت مبارک دا چې اول به جمعات ته راتلو نو اول به 2 رکعاته مونږ کو. یو صحابي راغی نبی رسول الله سلام باندې سلام اچاو حضور ورته ورشه اول 2 رکعاته د جمعات تحیت المسجد ک بیا راش هغه اول 2 رکعاته وکړو بیا راغی په حضور سلام واچ. نو دا د چارندام طریقه و اسانه په دې طریقه چې مونږ او تاسو چارندام وکړو نو الله پاک به زمونږ او تاسو منځونو کې برکتونه هغه واچي او الله پاک به قبول کړي. درود شریف وای اللهم صل علی